إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم باقی جمعہ کی دو خبریں بیان شوی ہوئی اصلاح دنیت چداری اور اس انسان دوارا دفنیت کی اخلاص پیدا کول ضروری دین قرآن کریم طرف تا ترغیب ہو نندرس کی اول عظمت دا قرآن کریم شرافت دا قرآن دویمہ خبرہ آداب دا قرآن کریم ہو دا قرآن کم آداب دی دا قرآن ذکر دا پارے کم دی دا نفس دا قرآن کم آداب دی دریمہ خبرہ دا قرآن کریم نمون آسمان اور څلورم دا قرآن مقصد دا قرآن غرض دنیا تا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نن درس کی با انشاءاللہ مختصر دا ضرور خبری کو عظمت دا قرآن اللہ نے چمونگ و تاسو تا کم کتاب لا کرے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا زرابان دی نو دا عام کتابونو پشانتے ہیں نور کتابونا کاغا آسمانی کتابونه دي او کاغا د انسانانو لیکل شوي کتابونه دي انسانانو چې کوم کتابونه لیکلي هغوی کې هم لوی کتابونه د فضیلت په اعتبار سره د مقام په اعتبار سره چې محدثینو هغه راجمع کړي هغه نه د حدیثو کتاب جوړ شوی دی د ټولو نه اولنې په هغه کتابونو کې هغه کتاب البخاری مشهور دی د امام بخاری کتاب دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث یې پکې راجمع کړي دي او هغه بخاری چې محدثین علماء اهل علم لیکي اصح الكتب بعد کتاب الله دا لاندې کتاب نو رسو په ټولو کتابونو کې صحیح کتاب دی خو لیکن بیا هم د بنده لیکل شوی کتاب دی آسمانی کتابونه چې څلور د بره اصل کتابونه دي هغه څلور کتابونه لوی کتابونه دي تورات دی انجیل دی زبور دی قرآن کریم دی تورات چې الله ورکړی موسی علیه السلام ته انجیل چې الله نازل کړو په عیسی علیه السلام باندې زبور الله نازل کړو په داوود علیه السلام باندې دا آسمانی کتابونه او قرآن کریم اللہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل د دین علاوه
سل کتابونه چې هغه ته صحیفه وو هغه الله پیغمبران باندې نازل کړي سید ادریس علیه السلام نازل کړي سید ابراهیم علیه السلام دي دارنګه نور پیغمبرانو باندې الله هغه نازل کړي خو د دې ټولو کتابونو د قران نه علاوه د وې جدا حیثیت ده او د قران کریم جدا حیثیت ده قران الله هغه کتاب موږ تاسو را کړل هم د دې وجنا د دې آداب د ضروري عظمت د قران څنګه ده د قران کریم نه په خپل معلومیږي الله ذکر کړی د دې قران په باره کې الله دا خیر کثیر دی ډېر لوی خیر دی لوی خیر دی او الله ذکر کوي ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا الله چاته چې حکمت ورکړي شو نو دا خیر کثیر دی الله ورته خیر کثیر دی او محدثین مفسرین ذکر کوي د قران کریم د دې سورۃ ان اعطینا الکوثر الله پیغمبرانو ته تا خیر ډیر درکړي ډیر خیر درکړي کوثر می درکړي دی کوثر ان اعطینا الکوثر کوثر څه ته وایي ډیر خیر هغه سری علی علم محدثین وایي خیر ډیر سره قران الله دنیا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا داور کړو د قران کې الله وایي دا قران خیر کثیر دی چاته چې حکمت ورکړي شو نو دته خیر کثیر ورکړي شي یو تل حکمت من یشاء الله ورکي په د کتاب د قران علم د قران فهم چاته چې الله وغواړي ومن یؤت الحکمت فقد اوتي خیرا کثیرا چاته چې حکمت ورکړي شو دته خیر کثیر ورکړي شي قران کې الله وایي دا قران صراط مستقیم دی سیده لار ده سیده صراط مستقیم او دا خبره الله غزل ذکر کړه سورۃ الانعام کې یو ځل الله سورۃ الانعام کې یو سل شپږم آیات کې الله ذکر کوي وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون الله وی وهذا صراط ربك مستقيما دا قرآن لا درفسادا مستقيما سيدا الله زدوی وهذا دا قرآن صراط ربك لا درفسادا رب لپلاری باندې انسان مقصد ته رسیدل غواړي کوم مقصد ته ځان رسي نو دا غیر پر الله وی ګوري دا غیر پر اسباب ګوري دا غیر پر ذرایع ګوري چې هغه سبب په کومه طریقه باندې دا مقصد حاصل کړي الله موږ تاسو ته د خپل رضا د حاصلولو جنت ته رسیدلو او د جهنم د عذاب نه د تکالیف نه بچ کېدلو الله دا یو لار راوړله هغه سره قران کریم هاذا صراط ربک مستقیما کلا لاری خو چې لاری کږي کوي کې بیا انسان سره کی الله مستقیما سیده لار د سیده قد فصلنا الآیات الله موږ بیان کړی دی آیاتونه لقوم یذکرون دا قوم لپاره چې ونسیت الله دا قرآن موږ تاسو نسیت لپاره لیکل دویم ځل دغه سورۃ الانعام کې وای الله ذکر کوي یو سل 53 آیات دې سورۃ الانعام کې الله بیا وایي وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الله زوی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا الله دا قرآن زما لار د سیده
مخکې ویل ستا د رب لار اوس الله ځان ته وایي وان هذا صراطي یقینا دا قرآن زما لار ده مستقیما سیده فاتبعوه دې پسې روان شئ. دا نه چې سب تعریف دی چې سیده لار ده الله یې بیانوي خو الله یې څه وکړي مقصد د الله څه دی چې کله وایي هذا صراط ربک مستقیما کله وایي وان هذا صراطي الله دا زما لار ده سیده لار ده مقصد یې څه دی الله غرض څه دی الله فتبعوه دې پسې روان شئ. اتباع د الله د کتاب وکړئ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله نور لارو پسې مزه نور عقیدو پسې مزه په نور طریقو پسې مزه ولی فتفرق بكم عن سبيله تاسو الله تعالی نوای بتا قرآن لاري بتا د مسلمان عمل د مسلمان عقیده په قرآن په کارګار جوړول او چې کله د دینه اخواشه نو حق پاتې شو بتا الله فتفرق بكم عن سبيلي والله مونږ تاسو ته وای دغه آیات کې وای ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون ذالکم وصاکم به دا تاسو کلک حکم کړی الله تاسو په دې باندې وصاکم وصیت په دې نه کوي دې سړي وصیت کړی کله وای کنه چې انسان ملکی ورستو رشتہ دار وي ورسې وي دا ته وصیت کړل دا وصیت په ځای کول غواړي سماله کلک حکم ته وي چې دا وصیت نافذ کول غواړي دا په ځای کول غواړي الله موږ تاسو ته وصیت کوي وی ذالکم وصاکم به بما تاسو په دې باندې حکم کړی دی او دا څه د پاره دی لعلکم تتقون د دې د پاره چې تاسو پرهیزګار اوسئ که څنګه پرهیزګاری غواړئ تقوا حاصلول غواړئ د ګناه نه بچ کېدل غواړئ په آخرت کې کامیابیدل غواړئ او په دنیا کې د تکالیف او مصیبتونو نه بچ کېدل غواړئ نو دا غي واحد حل یو ذریعہ د الله کتاب راټینګول دي دا ولنه تر اخره پورې د قران کوم احکام دي هغه په عمل کې راوستل دي او الله موږ تاسو ته سورۃ یونس کې اته 50 آیات کې هغه کې الله ذکر کوي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون الله وی قل بفضل الله وبرحمته او اے پیغمبره د الله په فضل د الله په رحمت باندې قل بفضل الله د الله په فضل سره د الله په رحمت باندې وبذلك فليفرحوا فدې دا خوشالي وکي مفسرین ذکر کوي محدثین قل بفضل الله سورۃ یونس اته 50 آیات دا تاییدات راړم د دې لپاره چې دانا چې د قران آیات چرته کې غلط وایو قران آیات دې قران آیات یقیني الله وایي فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته بفضل الله سشره صحیح عقیده اسلام رحمت الله سره د الله کتاب نبی صلی الله علیه وسلم رحمت الله سره الله دا توفیق را کوم تاسو ته چې په خپل کور کې الله خپل کتاب ته کینول په دې باندې خوشالي پکاته ستوندو ورنه دا دومره وخت تیریږي 24 غنټې تیریږي په دنیا کې تیریږي لا اولاد کې تیریږي یا د چا په غیبت کې تیریږي یا به څونه نه داسې د الله دین نه بغیر تیریش دا لږ وخت دا لږ ساعت چې غنټه دا یا نیمه غنټه یا درې پاو یا یو نیمه غنټه څومره چی په دې باندې خوشالي پکاره چرالي او د الله په کور کې ناسي یو جمعه راځي هغه د الله کور مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله و یتدارسونه چې الله په کورونه کې راځي او د الله کتاب وای هغه مجلس ته ملائکه حاضر کی ملائکو هغه مجلس ګیره کې اخیستلې هغه راځي نو په دې خوشحالي پکا د الله وای قل بفضل الله وبرحمته او اے پیغمبره
د الله په فضل د الله په رحمت باندې د الله په مهرباني باندې فبذلک فلیفرحوا په دې خوشاله وي د دنیا به څه خوشاله د دنیا به څه کامیابی هغه به څه مالی چې انسان ځان څخه نشوړي په دنیا کې د پاتې کیږي هغه به څه خوشحالي چې هغه په زړه سو غم او پریشانی راځي هغه څه ژوند دی چې دا ژوند نو ورستو مرګ راځي هغه څه صحت دی چې دا صحت نو ورستو بیماری راځي پریشانی غمونه د دې دنیا څخه دي درځي په دې خوشحالي نه ده پکاره کوله عبادت بنگلې جوړې کو کوله آبادې جوړې کو ډېر مال وګټو خو پاګې باندې الله یو خوشاله کېږي ما فبذلک فلیفرحوا فدې مسلمانان خوشاله کیږي چې الله توفیق راکړه د الله دی کتاب دا اورېدل د پاره راوستو مطلب کې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو دا اورېدل د پاره په دې ځای کې کېنولو خانو خلق دنیا ګټي الله وای هو خیر مما یجمعون دا لږ وخت دا غوړه دې د ټول هغه څه چې دا خلک یې کوي زه پردو دا بس موږ تاسو لپاره په کار باندې راځي په کار دا اولنۍ خبره چې د قران کریم چې الله یې دانه غلا د صراط مستقیم دی قران کریم الله په دې د خوشالي وکي په دې خوشالي په کار نور خوشالي کړی دا وایي او دا قران کریم دا څه د خیر کثیر د خیر کثیر د چې دومره لوی قران ته الله کینولو عزتمند او د دې د ذکرې د دې د اوریدلو هم د دې ساده دیمه خبره آداب د قران زکه د هر مجلس ساده وي د هر کتاب د ویلو د ذکرولو دغه ساده وي کومنګ تاسو د قران کریم د آداب او خیال وساتو ان شاء الله امید در رب العزت دې چې الله به موږ تاسو ته د الله په کتاب باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي الله به زموږ او تاسو عقاید جوړ کړي زموږ او تاسو اعمال به جوړ کړي د آداب بیا دوه قسم آداب بیانو یو نفس د قران آداب کومګه تاسو وایو کو نه وایو مونږه تاسو زده کوو کو نه زده کوو ولیکن دا هغه ادب پکار دی او دا ادب د ځان نه محدثین او علما او ذکر کړل د قران د پاره ذکر کړل یو په هغه آداب کې عزتمندو قران ویل چې کله د قران تلاوت کوو کله قران ته ناس نو تکیا بنه لګو سبنه لګو تکیا بنه لګو ته د دیوال نه بلک راځي تاسو سره خور له دعوت نه ورکوي دا تکیا لګول دیوال ته دا خور له دعوت ورکوي دی راځه بس وسګار ناسي به خو به زړه ته تیار یم راځه نو ځه خو له دعوت نه ورکوي اولنې خبره باندې دوه شي ادا وکي ما مفسرین ذکر کړل محدثینو مفسرینو کتاب لیکل تفسیر قرطبی پاکي کتاب ذکر کړل چې اول ادب دار د قران کریم د ویلو په وخت کې با تکیا نه لګو په دې عمل کوو کنه لګو لګ وخت ان شاء الله په دې عمل کوو ښا دیم ادب عزت بندو د قران او دیم مسله وایي دیم مسله قران چې کله مراخلو نو په خیل لاس باندې راخلو پس به راځو په خیل لاس باندې دا د قران ادب دی دا د قران احترام دی که په ګزي لاس باندې راوغسته د قران بی ادبی وشو د قران بی احترامي وشو دا د قران کریم دا آداب نه دي بلکې علی علم ذکر کوي یاز قران نه نفس دینی کتاب دی دینی مسائل دی بګي نو هغه په خیل لاس باندې نشو زماده رسول دانا چې پیزار بازو پیزار په ګز خیل لاسي او کتاب په ګز لاس باندې قرآن په ګز لاس نه قرآن براخلو په خیل لاس باندې دوی مطلب داش ته کیا باندې لګاو قرآن با په خیل لاس باندې هر دینی کتاب دریم دام د قرآن ادب دې زبوند او دریمه مسله چې قرآن طرف ته بخپې نه غزو ګورزمنګ استاد دین الله داسې مکمل دین راکړي
چې د معمولی مسلې د معمولی خبره الله بیان کړل د نبی صلی الله علیه وسلم په ذریعہ باندې په دیو وجه باندې یو يهودي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي باندې اعتراض کړي په تور د ټوکې ورته ویل تاسو څنګه پیغمبر دی چې تاسو ته د نبی صلی الله علیه وسلم چې تاسو د څنګه معنا د اودس د ماتولو چلم خو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي وی او الله مقتدا وی نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خودلی دي نو دا بو خیال ساتل غواړي د دیو جنا دا مسله یا ساتي قران کمزه کې پروتي قران طرف ته مخفي نغزو یازه د قران مسله نه ده قبله طرف ته دا پاداب کې لته قبله طرف ته مخفي نغزو د زینه په ګراشي ولې د قبله طرف ته په غزول سفارات دي زه یو د حرام خبره نه کوم دی دا د وې د زو بیا دا به جوړي ګناخه او سوچ وي چې نه څه ګناه کې نشته نو دې بیا دا به عزت بیا د بي کوي ګرځي ادب دا دې قبله طرف ته مخفي نه غزو دا قبله طرف ته نبی عليه الصلاه والسلام حدیثو په تاسو چې کله اردس ماتوي نو قبله طرف ته ورنش کوي مخکوي او نه قبله طرف ته شاکوي دا حکم دا مدینه والو د پرالته کې وو بلکې پیغمبرو فرمایل ولکن شرقوا او غربوا دا حکم مدینه کې چې کله پاتې کېدل نبی صلی الله علیه وسلم ولا تستقبل القبلة قبلة مخ مګرځوي ولا تستدبروها او قبلة شاکوي فکم طرفتا ولکن شرقوا او غربوا یا مشرق ته ګرځي یا مغرب ته نو هلته کې دا حکم دی چې ولکن غربوا حکم نه دی زګور دا چې دې ځکه مغرب طرف ته مخکې نو قبله ته راځي نه راځي د دیو جن مقصد د پیغمبر دا دی ګوره سوچ کوا کمزې کې چې قبله نو هغه طرف ته باندې شاکه دا داس ماتولو په وخت کې او نه هغه طرف ته مخکې دا ولې دا د قبله بیا د بيد نو قبله طرف ته په غزول ماویل دا د آدابونو خلاف دي د صحابه کرامو د نبی صلی الله علیه وسلم الله ولداسي پیغمبر راکړې او هغه له ورکړې خو هغه سي قدر او د پیغمبر په اړه یو خبر باندې کوی عمل کوي زمونږ استاد حال دا دی ک قرآن نه احادیث کتابونه مرته ختم شي ګره ولیکن عمل را وصل کې ګران کار دی کله چې وایو بس هغه یو ډول پوری خبره نبی عليه الصلاه والسلام یو کس ولی د قبله طرف ته ټوکاړي ټوکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه چې قبله طرف ته ټوکاړي ټوکړه راغه د یو محله والا د سفر کو ایمان موږ به ولا کو جامع به ولا کولا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ولی دا چې خاص سړي قبله طرف ته لاړې ټوکړي وای فرمایل په دا سړی دی آینده د پاره جمع نه کوي پتا غته نشته او صحابي دا خبره واوره لاړ مانځه ټیم راغې امام سی راغې مانځه ته مخکې کیږي صحابي وره راوستو شموس مکو مخکې اعلان چې څه چلے نه څه چل شوی دی پیغمبر وایي دي چې دې سړي قبله ته لاړ ته کلی دا تاسو د پاره د پرموزه نه کې دې تا آداب اشاره بس څه خبره ده معلومات یې وکړي یقیني نبی صلی الله علیه وسلم پیدا فرمایي دا لپاره وزدارا چې واره بس خبره لاړه مسله ختمه شوه نه کوم صحابي چې واره دا هغه چې کلم مخکې کیږي هغه راوست کوي مسلمان کوم مخکې پیغمبر مرګه سجن به کړل جرأت راغله کې دې ته لاړو معمولی خبره زمونږ استاد په ذهن کې څنګه کاری او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د الله پرېز باندې کې دوه خبره دې پورې کولای عزت بندو چې دې ته آداب دې زول نو د ادب خیال بساتو د قران هم دانګي د قبله هم داسې هر مجلس چې ګوري کړه ان شاء الله که ځوان باقي عمرو زمونږ استاد دا درس بداسي چې دا لګ لګ چلی
مسائل بمیت کې هغه کې راځي نو آداب هم کې کله کله بیانې نو ماره دا ادب د قران دی چې قران طرف ته بخپي نه غزو دا د قران ادب دی د قران د پاسه بس شي نه قران د پاسه قران پروت دی ټیک ده خو د قران د پاسه احادیث چې قودل شرم ده مله کله کله عام طور تلاوت وکړه سوچ د انسان نه نو چې کله تلاوت کوي چشمه راوالي قران د پاسه کی یا کله یو سره لیکل کوي نو قلم راوالي د قران د پاسه کی قران پاڼه کې مثبت کړي نه ده بلکې صرف پاسه خاطر دي د پاسه دا د قران د آدابونه خلاف قران د پاسه ورڅ شي نقد ترتیب دی قران دی قران د پاسه قران دی ټیک ده دارنګه احادیثو کتابونه دی یو بل د پاسه ده او چې کله قران او حدیث دی احادیثو کتاب لاندې کا قران دا د قران ادب دی کله کله ناپوي ډېر جماعتونو کې کله بدالي دي چې ګورم فضائل اعمال د قران د پاسه قران کې لاندې دا ناپوي دا شي خپل مقام درځي په نظر د قران د پاسه په څه نقدو زمونږه یو استاد دی هغه ورته وایي یو ځکه یو ما کتابونه ویل دي کتابونه ویل کې یو فرد هغه ته د منطق طالبان کې پويږي بیا هغه ویل په دې شپې نه ورکو غوړي چې د قران د پاسه خر ولاړ بیا پاسې نو سوچ په داسې چې تاسو د چې کتل مې هم وکړه د منطق یو کتاب د قاضي ورته وي په د قران د پاسه قاضي پروت واخا به لري تعبیر ملاو کې چې د قران د پاسه راغله د قران دی شي د قران دی احترامي نو ما د قران د آدابونه دي دا چې د قران د پاسه به د قران اوله بل څه شي هغه نک دعا حدیث دی حدیث بلادي قران دی هغه درته د پاسه عزت مندو دا د قران ادب دی چې قران په خالص مکه باندې ښکته دی د دې مسله کې دارا ډېر به فواید ډېر دي تلاوت کوي چې کله سجده کوي کنه بس قران ظرف کته کیږي سجده وکړي دا د قران به احترامي لاندې پتا ټیک د لاندې قالینه پروت دی ارڅ دي خو ادب دا دی چې دا غي د لاندې څه شي پیدا پرې کېده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تورات او احترام کړل تورات او تراوله شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په تکیا روان سره هغه لاندې کې خبره او تورات دې پاسه کې دوته د سنشته دې رنګال داواله رنګال د پاسه کېدو صادر دې صادر د پاسه کېدو تفاعل دې د تفاعل د پاسه کېدو دا د قران کریم هغه آداب د نفس د قران ادب دا د قران ادب د مسله ساده د قران تلاوت چې کله کېږي و څوک راغی مثال کته ضرورت په وجه باندې خبرې کوي اوسه نو قران کولا مفرد قران پر خبره وکړه جواب وکړه او قران باندې کولا مفرد کله داسي قران تلاوت کوي خلاص کې گزاري یا بل څه قران داسي کولا فريدي ولاړ شي دې ته ولا بیا راشي نه دا قران دا سره خلاف نو دا قران دا آداب او خیال با زسرو د قران د ذکرولو د پاره ادب څه د قران د ذکرولو کله بیا دی ما یو کې ویل دا هغه مسائل دی هغه آداب دي چې قران وایو کنه ذکرول کنه ذکر خو د قران د آداب بساتو خیال بساتو خو د قران فهم به کله راځي قران به کله ذکیږي مونږ او تاسو ته دا غي د آداب مونږ تاسو خیال وساتو یو په هغه کې دا ادب قران ته وګي خبر وایي چې قران د شي مسله باندې پوه شو
د مسلې نظر خبر کو د قرآن ته وګورئ اجو توجه به ورته کو دا وګونه باندې ته متوجي کو نظر ک کارم کوي هغه به متوجي کو زړم فهم او سوچ هغه باندې ته متوجي کو او الله دا موږ تاسو ته وایي د قران کریم ډیر آیاتونه دي همای مختصر آیاتونه دي سورته اعراف کې 204 آیات اخرنه چې کله سورت ختمي نامه پارا سورۃ الاعراف 204 آیات وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کله چې لوستل کېږي قرآن الله چې کله قرآن لوستل کېږي فاستمعوا له وانصتوا درې حکمونه الله کو تاسو ته کوي دوه حکمونه چې قرآن لوستل کېږي نو الله تعالی حکم کوي الله تعالی تعامل مکه جماویرو ما حکم زماله مشر دې کې شرط دا کار وکړه امر دې وای کا الله نو تاسو ته وای ودا کار به کې دوه کارونه وکړو چې کله قرآن ویل کی کله یو فاستمعوا له قرآن ته وګورئ درسو کوي الله وإذا قرأ القرآن کله چې لوستل کېږي قرآن فاستمعوا له وګورئ دې قرآن ته دیم خبره دیم امر چې راته کوي الله وانصتو چرشي دیو جنا قرآن لوستل کېږي ګوره مسله دا چې مکه چې کله ایمان قرات کوي نو موږ تاسو په ځای ولاړ کړی ولا غلی په ځای ولاړو د دیو جنا جنا راځوي سورۃ ویل کی تیار یې کړی سورۃ ویل کی نو ایمان ستا وکیل دی ایمان ستا نائب دی هغه وای جو بس غلط وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له کله چې لوستل کېږي قرآن وکیل قرآن ته وانصتوا چرشي خبره غری شي فائدہ به سملاويږي لعلکم ترحمون د دې لپاره چې پتا سو باندې رحم وشي رحم راځي د الله د کتاب په ویلو سره رحم راځي د الله کتاب ته په وګه خاطر سره چې موږ تاسو د الله کتاب تذکیرو په وګه کیږو نو دا د قران ادب دی د فهم د لپاره د ذکرې د لپاره بل ادب دان د عزتمند بل مسله ده چې قران ته کینو په داسې کې بیا دا سبا نه یو مسله د بیانومه دا څنګه چې خبر وړي راغلی شي نګران نه ده آسان ده الحمدلله د جمعې منظم چې کله کړي جمعه کې خدا چا دسیږي و په دې نه علاوه زیره حالات داسي چې را اسی قران اورېدو ته کېنه د دې لپاره محمد رسول نا مسله د تکوم خپل کر ان قران آیات دلیل ده په دې باندې الله ذکر کې سورۃ الواقعہ کې انه القرآن کریم فی کتاب مکتوب الله وی دا قرآن عزت مند دی قرآن عزت مند شپږ آیات دی واوی آیات دی یو کمت آیات اتا آیات انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون الله دا قرآن عزت مند دی فلاح محفوظ کې دی لا یمسه الا المطهرون لاس بن لګي د دې قرآن څخه مگر پاکان لا یمسه الا المطهرون پاکان به وسلاس لګي ک پاک نه لاس به وسا نه لګي ولې تنزيل من رب العالمین نازل دې د چا د طرف نه دي د رب العالمین د طرف هغه لوی ذات دا کتاب را لګړې ده نو داغه احترام کوي د دې قدر کوي قدر اداره لا یمسو الا المطهرون لاس باندې لګي د دې قران څخه مگر پاکان یا لا یمسو لاس نه لګي د دې قران څخه مگر پاک خلق
لوح محفوظ دی چې راوړي نو هم پاک راوي څوک دي ملائکه او نبی علیہ السلام ته چې راغلو نو د چا په زیره راغلو د جبرئیل امین په زیره باندې هغه زینب بل څوک نشي راوړي لا یمسه الا الله مطهرون نو معنا دادا دیمه معنا لا یمسو لازم نه لګي د قرآن سره مگر پاکان پاک د دیو جنا مسله دا ده چې قرآن چې په لاس کې رااخلي نو هغه څوک به رااخلي چې داږي او دسی چې او دسی نه قرآن سره لاس لګول قرآن راغستل په لاس کې دا ګناه ده دا د قرآن ده لا يمسه الا المطهرون لوی او دس وړوکی او دس د ګړ ضروري د قرآن دا لاس لګول سره مسله شله که تاسو یې جره غلا کو د ماشومان چې ماشومان کوم څه ودسونه کوي او کوي راغم پته نه کې اودا سي جوړ یا نه جوړ نو هغه خدا قرآن وای اول پاغه د دې مکلف نه دي د دې حکم هغه څوک مکلف دي چې هغه بالغ وي دا مسله دا ده چې هغه د ضرورت د وجه نه دی معصوم باندې ګرځي چې په مخه غوستا نو هغه د سټینګول دا غراني هغه مشکل دی کوم چې بالغ دی یا عاقل دی پوهیږي په خبره د خپل او داس جوړول شي داغه د پاره حکم داده چې بغیر د داس په قرآن سره لاس نه لګي د دیو جنا مسله دا ده ضرورت دی اوس قرآن داخلي او دستی نشتا او قرآن د یو ځنه بل ځای ته بچ کې یا بل څه ضرورت دی سم کې رومیان در سره ده پر رومیان باندې ونیسه بل څه کړه در سره ده پاغي باندې ونیسه بغیر د کپڑے نه بغیر د صادر بغیر د رومال نه بیا د لاس د ډول د قرآن سره د ګناه ګوربره مثلا یو د قرآن تلاوت دی یو قرآن سره لاس لګول دي لوی او د چې کله د سړی نه نو تلاوت هم منه ده او لاس لګول سوم تلاوت نشي کولای د ذکر په طریقه باندې وایي ته د اجازه شته بسم الله په تور د ذکر باندې د اجازه شته لیکن ذکر نه د تلاوت په راځي نو تلاوت چې کله د انسان نو د نشته ده نو هم تلاوت هم نشي کولای او لاس هم نشي کولای د سره بلا مسله د زنانه متعلق مسله دانا تیارا د زنانه مسلې په کې څه لیکي قرآن زموږ استادو د نارینه او زنانه د ټول لپاره دی ښا دا مسلې په کې کله راځي سوچ وکوي که زنانه او ټیک دا کناوري تاسو به زده کوي تاسو به ورته بیانوي الا کلکم مسئول پیغمبر الا کلکم راعن وکلکم مسئول یدی یو کلکم راع هر یو تاسو کې راځي دی کنه وکلکم مسئول یدی داریو نه بد خپل ریت باندې کې ته پوښ کیږي د کور مشر دی لاندې زنانه دي داګه ماته دي دغه نگرانی کوي بچی دي ماشومان دي نو داګه ته پوښ بدل کی نو مسله به ورته بیانوي دارا کلا کلا وشره کا قرآن کې دا ضعیف مسلې کیږي څه کیږي ضعیف مسلې دا ضعیف مسلې قرآن کې بیان نه ضعیف مسلې نه دا قرآن مسله ده د حدیث مسلې اوریدلې نه یو دا ضعیف مسلې نو خبره مې ده پورې کوله د زنانه او مطالعه چې کله داسې حالت ته هغه چې قرآن ناس ورته نشي لګولای نو تلاوت یې نشي کولای دا د لوی او د مسله وایي لیکن کچته وړي کې داسې نه دغه کې مسله دا ده تلاوت بغیر د داس کولو نه د جایز او داسې نه صرف تلاوت کې نو دا جایز دی خلاص به وسره نه لاس لګولو زری دا من دي لاس لګولو سره ګناه مسله باندې پوښتنه سمه مسله څنګه قرآن سره لاس باندې لګو چې کله او داس نه لوی او داس نه وړي او داس نه لاس وسره د قرآن تلاوت جایز دی کله چې وړي کې او داس نه لوی او داس باندې او چې کله
لوی او دس نه نو تلاوت هم منه ده لاس لګولو سره دا سره هم منه ده قرآن ځکه ذکر کوي لا یمسه الا المطهرون لاس باندې لګي د دې سره مگر پاکان خلق ابله مسله وایي و موبایل کې چې قرآن وي دا غي سلاس لګول څنګه موبایل کې چې کوم قرآن دی هغه پکې دنه نه بذات د دې سلاس لګول نه راځي نو شران دا من نه دي والبته دومره ده چې باغې کې مستقل قرآن ساتل هغه ثواب نه حاصلېږي چې کم ثواب په دې قرآن حاصلېږي دا قرآن دی راوړل د دې پاڼې اړه لاس وسلګي دا ثواب دی تلاوت کې دا ثواب دی موبایل کې چې کوم قرآن دی لاس وسلګي تش غوته براکاږي پاڼې او نو هغه دا کومه برایان دغه سلاس نه دی بلکې هغه دنه اسکرین ورته وي کیسه شی ورته وي شیشه ورته هغه کې دنه محفوظ خو لیکن هغه ثواب نه ملاويږي چې کم ثواب دی بل دغه تلاوت اله بس ثواب ملاويږي چې پاګې باندې ته تلفظ وکړي موبایل کې سره روا دي او بس تلفظ پکې دستان ته بیا ثواب ملاويږي دا الفاظ وایي په وخت باندې ولیکن نور هغه دا کوي دغه قرآن د دغه حکم مسله دی د څه بل مسله وساته ځکه ما مسله دی بل مسله سم یاد وساته کله کله موبایل باندې د خبردارۍ لپاره دریم په د قرآن کریم تلاوت کوي یا سورۃ یاسین دی یا نور ځری نشران دا د قرآن دا د خلاف دا غازلا فقها دغه مثال ذکر کوي ودا یو ذریعہ تا وګرځول مقصد دی نه دی مقصد څه شی دی خبرداري درکول دي د قرآن په تور د الی باندې استعمالول په تور د ذریعہ باندې استعمال د قرآن به دی نو دغه راغمه ځان ساتو د لپاره او چې صحیح نو دغه په ځای باندې ساده لري نو دا په مسله ما لاس د غول د قرآن څخه دی من دي مرا کړو یو دسته یو کول کې او دسته خو لیکن لاس په وسره د قرآن سره نه لګو دانه کې دا ما دا د قرآن کریم عادت دورم بیا عادت دي خو لیکن مختصر یو قرآن ته وګي خودل ابل قرآن په بیا د سبا دي نه راځي ها تلاوت کې له دسته جوړ دی چې تلاوت کوي حافظ قرآن دی پلاری باندې روانه او دستي نشته دی ورکی او دستي جوړ نه دی قرآن تلاوت کول شي هغه باندې نه دی ولیکن لاس به وسره لګي د قرآن سره بلاسو نه لګي درېما خبره ما ویله درېما خبره زده د قرآن نومونه اسماء د قرآن مشهور نومې څه دی قرآن دی او دا ذکر ذکر د محدثین او د علم د قرآن په باره کې چې څومره تحقیقات کړي څومره خدمتونه کړي دي الله دې دغه خدمتونه په هغه ځای کې په کار راکړي الله هغه په زیرا موږ تاسو ته قرآن دار رسولې ځینې اهل علم د قرآن کریم نمونه تقریبا 2 ذکر کړي ما خو زیرو کو څو ته وځي چې د دې څنګه د قرآن د دې څنګه د کتابي نوم دی زینو 2 نمونه د قرآن ذکر کړي دي 2 زینو اهل علم څه د پاسا نوی نمونه ذکر کړي دي زینو ذکر کړي 55 زینو ذکر کړي دي 50 بیا نمونه دا قرآن نمونه او دا په قرآن کې شته زه په زه باندې غنومونه دته وسه وي چې د قرآن تعریف هم دی پاره کې نمایل یو نوم د دې سره قرآن زموږ استادو کې مشهور قرآن کریم دی الله دغه تذکرہ کړی دا الله دغه ذکر کړی سورۃ الواقعہ کې وایي آیات کې هغه نوم ذکر دی الله ذکر کړی دی انه لقرآن کریم انه لقرآن کریم یقینا دا قرآن عزت مند دی اته د زوی لقرآن قرآن وتوي قرآن وتوي لستلکی
قرات نه قرآن ورته وی جمع شوی دی پس کې په دغه مصحف کې جمع دی ځکه ورته قرآن وی دیم نومه قرآن کې ذکر دی بل دی سورۃ البقرہ دی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیه دا کامل کتاب دی کامل کتاب بشکا کتاب دی هدایت دی د متقین لپاره د پرهیزګار لپاره د بل می څه دی کتاب ورته ذکر کړل شوی کله ورته وای نور دی نور سورۃ نساء کې یو سل دو آیات کې ګورئ هغه کې الله ذکر کوي یو سل دو آیات سورۃ النساء وانزلنا الیکم نورا مبینا وانزلنا را لګلې موږ تاسو ته راکړ نورا مبینا رڼا ښکار دا قران دی دا رڼا دا وانزلنا الیکم نورا مبینا ګور قران ته الله سوی نور وایي رڼا چې د چا څخه نه تیارې نو هغه ته په لار کې تکلیف ملوي کې نه ملوي الله موږ دا رڼا نازل کړی دا لوی سفر عزتمند موږ تاسو ته د آخرت دی او هغه تاسو ناشنا سفر چالته کې مرګري پته نه لګي د لار کې د چانه د تپوس کولو څه طریقه نه کیږي وړاندې هغه منزل مقصود ته چې رسیدو داغه تپوس د چانه نشو کولای داغه پته نه لګي ترڅو پورې چې را خپل رڼا وي خپل رڼا سره قران کریم دی الله وانزلنا الیکم نورا مبینا نازل کړل موږ تاسو ته رڼا ښکار دارنګه فرقان ورته فرقان دا قران فرق راولي په مابین د حق او باطل کې سورۃ فرقان کې ګورئ اولنی آیات کې سورۃ فرقان اولنی آیات هغه کې ذکر کړي تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمین نذیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده برکتون والده غزا چرای ګل دا قران په خپل باندې سره پانوي ليكون للعالمین نذیرا چې شین عالم د پاره څه یو دي انسان د پاره دی التوي تبارک الذی نزل الفرقان دا فرقان ورته وی فرق راولي د حق او باطل غلط عقیده جدا کوي عقیده جدا کوي فرق خی مونږ او تاسو ته مخلوق ته د خالق او مخلوق الله کوم ذات ته وي خالق چاته وي مخلوق څوک دي معبود کوم ذات دی عبادت کوونکی څوک دي هغه ته به قرآن کې ذکر کوي نو سره ته وي فرقان معنا دا قرآن تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده الله موږ دا قرآن نازل کړی دی په خپل بنده باندې کله ورته برکتی کتاب دی مبارک برکتی کتاب سورۃ صاد کې برازي ان شاء الله یو کم در سمایت کې ګورئ سورۃ صاد کې الته کې الله ذکر کوي په دا قرآن موږ نازل کړل برکتی کتاب انزلنا الیک مبارک الله دا کتاب نازل کړل تا د برکتی کتاب مبارکون د خیر نه ډک کتاب دی ګور قرآن سوی مبارک ان شاء الله بیانې کې مبارک قرآن برکتی دی خیر پر الله پیدا پکې چای خبره ده الله پکې پیدا کړی دا کله ذکر کوي د سورۃ الانعام کې ګورئ هغه کې الله ذکر کړی دی د قرآن مطابق چې دا قرآن څنګه کتاب دی هغه یو سل 55 آیات کې سورۃ الانعام وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ الله دا کتاب دې انزلنا نازل کړل مبارکون د خیر نه کتاب فَاتَّبِعُوهُ دې پس روان شئ د خیر کتاب دې دا ومنه دې په وتقوا لعلکم ترحمون وایره ځان بچ کې ځان کې تقوا پیدا کړئ د دې لپاره چې تاسو باندې رحم وشي څلورمه خبره عزت مندو قرآن دنیا کا سر پارا کله کله خبر یاد ساتي چې د قرآن مقصد سره الله دی دنیا ته وګرځي کړي څه فائدہ ده پکې قرآن منما قرآن مقصد یې سره فائدې سره قرآن دا ول ګوري اخره پر انسان ډېر اغراض او ډېر مقاصد او ډېر فائدې ذکر کړي یو مقصد د قرآن کریم غرض د قرآن
حاصل داده الله قرآن دا لګړې دې دې لپاره چې خلق د تیارونه راوځي رڼا ته خلق د تیارونه چاته راوځي ځکه مکه ذکر شي د قرآن په نومونو کې یو نور دی د قرآن سره انسان د تیارې نه راوځي قرآن سره انسان الله راوباسي د تیارې قرآن داخل دی دنیا ته د دې لپاره چې توحید انسان زکي سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم زکي د شرکیاتو نه بچي بدعات او رسمونو رواجونو د دې نه بچي غلط عقیدو نه بچي او دا قرآن کې الله په خپل ذکر کړی سورۃ ابراهیم کې ګورئ هغه کې یو اولنی آیات کله چې ذکر کوي الله نو د قرآن پیدا ذکر کوي د قرآن خاص کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الله دا عظیم کتاب دی را لګل موږ ته لتخرج الناس چې تراو باسي خلق پیغمبر من الظلمات الى النور د تیارو نارا طرف ته الله نبی صلی الله علیه وسلم دوی قرآن ما درکړل نازل کړل تا څه د پاره مقصد څه دی غرض څه دی پیدا پکې سره دارشي او مقصدی کړه مونږه تاسو زمیدار چې زمیدارا کو کرونده کو نو څه دغه څه مقصدی کړه څه غرضی ترکان چې ترکانی کې دغه څه مقصدی څه غرضی تاجر چې تجارت کې دغه څه مقصدی په یو طرف باندې سفر اختیارې سفر کې نو د دې سفر کول څه مقصد وي کړه څه غرضی چې دا وایي څه لپاره د مشقتونو برداشت کو الله خو حکیم ذات دی چې قرآن یې را لېږل دی دیر پاری کلام یو سل څوار سورتونه او بیا دغه لپاره نبی صلی الله علیه وسلم الله راولېږي واهله برداشت کړی دي کنځلې برداشت کړی دي ملک پر خودلې برداشت کړی دي رشتہ دار پر خودلې برداشت کړی دي اخر د دې مقصد څه دی غرض څه دی ولې را لېږل الله الله دې سورت کې ذکر کړه کتاب انزلنا الیک دا عظیم کتاب د موږ را لګلې تا دا لتخرج الناس من الظلمات چې خلق راو بازي د تیارونه علم نور را تردا خلق د تیارونه د قرآن په سره باندې وځي ښا تیار صدا یو خو ظاهري تیار ده بل د عقیدې تیار شرک دی کفر دی بدعت دی رسمونه دي رواجونه دي او تاریخ په دې گواه ده نبی علیہ السلام چې نور راغله قرآن نور راغله زمانه جهالت کې څومره طریقې څومره ظلمونه څومره تیری خلق په شرکیاتو کې اخته او په بيدینه کې اخته او بوتانه عبادتونه وکول ملک نظرانه شکرانه به دغه په نومور باندې ورکول خپل نور به ژوندې خاوري خپل بچي الکان به د بوتانو په نومور باندې قتل ولا لاله ور دغه ټولې تیری الله ما قرآن راولېګو لتخرج الناس من الظلمات الى النور چې دغه تیارو د شرکاتو خلق راوځي چاته راوځي رڼا ته راوځي ځکه د یاد ساتي کم زین کې چې الله دې کتاب درسونه لري رسمونه ریواجونه ډیر دا عقیدین خلق خبر نه چې ازما عقیده څه پکار زما عمل په څه پکار دي زدا خوشالي کومه د چا په طریقې کوم زما هم د دا د چا په طریقه باندې زما د ماشوم سنت دي دا په کومه طریقه باندې وکړه زه د کېګم دا په کومه طریقه ده زه خوراک کوم دا په کومه طریقه ده زه سفر کوم دا په کومه طریقه کور ته نه وزم په کومه طریقه د کور نه وزم په کومه طریقه جمعه ته داخلي کوم په کومه طریقه جمعه ته وزم په کومه طریقه دا ټول معلومیږي د چا څه معلومیږي د الله په کتاب د نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث سره معلومیږي الله ذکر لتخرج الناس من الظلمات الى النور اور دغه وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم او محدثین امام شافعی رحم الله وی دا نبی صلی الله علیه وسلم احادیث دا د قران کریم تشریح دا د قران زدا تشریح د قران کریم وزا پیغمبر حدیث سبا قران اخر کی الله لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم فوقت پر چلا صراط عزیز الحمید اغه لارې د زور وزا تاریخ شي داګه پرګم خلق د تیارونه چا دراوځي دا د مقصد د جاده د قران کریم دا سورۃ چې کله ختمي کړه سورۃ ابراهیم
د دې په اخر کې ګورئ الله د نزول د قرآن یو مقصد ذکر کړی دی چې الله دا قرآن د څه لپاره لېږلی هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب د قرآن کریم څلور مقاصد ذکر کړي یو اول مقصد قرآن ولي وایو درسونه ولي کوو ولي زده کول چې د تیارونو رڼا تاو شي عقاید جوړ شي نو بل قرآن د څه لپاره دی هذا بلاغ للناس دا قرآن بیان دی دا بلاغ دی دا تبلیغ دی د خلقو لپاره یو پیدا هذا بلاغ للناس د ټولو خلقو لپاره درته وای بلاغ للناس کله ورته هدى للناس شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت رمضان هغه چې باقي قرآن نازل شوی دی څه لپاره دی هدى للناس دی هدایت د ټولو خلقو لپاره د ټول عالم لپاره هدایت خو څوک دې هدایت قبول کړي څوک هدایت قبول نه کړي سورۃ البقره کې ویل هدى للمتقين دا قرآن هدایت د متقین لپاره نو څوک کوي یو تل کوي هدى للناس د ټول خلقو لپاره بل تر هدى للمتقين د متقین لپاره سمانا قرآن هدایت عام دی خو فائدہ دې نه څوک اخلي متقین دې نه اخلي ويهدي الیه من ينيب هغه څوک ورته راکاږي چې بچا کې نه وي من ينيب یو ذکر کوي بلاغ للناس قرآن د څه لپاره دی د دعوت لپاره دی چې قرآن بیان کوي قرآن ورسوي دیمه پیدا ولينذروا به چې ویره ولسی دا خلق په دې قرآن باندې یره ورکړي شي ولينذروا به ادریم وليعلموا انما هو اله واحد چې خلق کوی شي د دې باندې چې الله یو ذات دی توحید شي او څلورم وليذكر اولو الالباب چې نسیت والی عقل والا درې پیدا ذکر څلور پیدا ذکر شي یو د تبلیغ لپاره دیم د یاره لپاره دریم د مسلې د توحید لپاره او څلورم د نصیحت لپاره قرآن د دې پیدا لپاره راغلی مونږ تاسو د قرآن مقاصد څه وګورئ قرآن د څه لپاره راغلی ختم کړو یو ختم تعویذ وکا صخره وکا پرچراله ولیکا یا بل څه ولیکا نو دې حد پورې په یقین دی چې دا کار وکړو نو الله موږ ته صحت راکړي دومره په یقین سره دا یقین دی خو څه کوي خو لیکن د قرآن مقصد دا غلط دی ټیک دا نه چې نه حاصلېږي دا حاصلېږي ورسره راشي ان شاء الله قرآن شفاء للناس علاج د خلق لپاره قرآن صحت قرآن سا شیطان کا هغه وخره وایس کا صاحب کا یا بل څه کا د تعویذ مسله ان شاء الله ورسره راځي دغه ترغیب نه در کوم د تعویذ کول خو لیکن نور د قرآن باندې دم دا علاج دی دا څه علاج دی خو ځکه د قرآن راځل اصل دغه مقصد لپاره دی قرآن چې اول اخره پر وګوري کړه ویازنا د نور علماء نه تاسو کوي د امیران نه تاسو کوي د پوره خلکو نه تاسو کوي ودا چې توغای چې د قرآن نه اول نه تر اخره پورې دای چې قرآن مارا لګل د ختم سره پای نه لګل ختم یا داوغای چې قرآن مارا لګل د دې لپاره چې په دې باندې قسم کوي یا داوا کوي چې قرآن ماره لګل دې لپاره چې په دې باندې به پرنسي لیکو دا د قرآن مقاصد موږ جوړ کړل خدا مقاصد دي د قرآن مقصد سره لتخرج الناس من الظلمات الى النور بلاغ للناس ولينذروا به د یاره لپاره او د دې لپاره چې مسله د تعویذ دي شي او د دې لپاره چې نصيحت نه واقع سي حاصل کی نصيحت حاصل کی عزتمند دا د قرآن کریم مقاصد دا د قرآن کریم ځدی اغراض دي نو د قرآن تعریف څه شو هغه عربي کتاب چې الله را لګړې به محمد صلی الله علیه وسلم باندې د جبرئیل امین په واسطه باندې امونږ تاسو ته را رسیدلې دي او لیکل شوی دی په دې مصحف کې دی دا ځله د قرآن کریم تعریف نن درس کې ما یې زو خبرې شروع کړې سلو خبرې ذکر
عظمت د قران کریم چې قران ولې موږ تاسو ذکر غواړو او ولې موږ تاسو به ماده د قران کریم د قران کوم ادا پکار دي او درې نمونه د قران کریم چې قران ډېر نمونه دي خو لیکن څو نمونه د غیڅ شو ذکر شو او څلورم قران د دنیا ته صدقه راغله غرض مقصد د قران کریم سره الله دې راته عمل کولو توفیق راکړي چې څاور څه ان شاء الله دې سوچ فکر او الله دې ورو دا به راته ذکر شي